بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند کتونکو. زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې خبرې شروع شولې. زمونږ د دوانو جهانو سردار پسې خبرې شروع شولې. قدرمند کتونکو، زما سره چې په دې سایټ کې تاسو ته راکم آی ډي ښکاري، دا د پښتون بنيري چې په بنون چې کوم آی ډي ده، دا به تاسو ټول پیژنئ. کوم چې زمونږ په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې چې کومې بېخوده خبرې کړي دي، چې دغه کمنټ او دغه سکرین شاټ تاسو وګورئ یا تاسو واورئ یا تاسو بل کس ته ووایئ، نو زه چې په هر یو مسلمان باندې به داغونه داسې زیګ زیګ شي، هر یو مسلمان به ورسره دا بدن په دې اړه به ورسره څه چل وشي، ځکه چې دغه کمنټ نه د اورېدو لایق دی او نه د ویلو لایق دی. د کم کس چې کړی دی پښتون بنيري په نوم چې کوم آی ډي ده، کوم اکاونټ دی، نو دا یې حکومت زر تر زره رافیدا کی او دا د دې ټولې دنیا دپاره یو عبرتناک نشان وکړي. کتونکو، بل زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم کس ګستاخي کړې ده، نو هغه دا دی. قدرمند کتونکو، د دې دا خبرې هم تاسو واورئ چې دې څه ویلي دي. چې یو کس په زړه کې کلمه وي، نو هغه به دا خبره برداشت کړي. چې یو کس مسلمان وي، نو هغه به دا خبره برداشت کړي. قدرمند کتونکو، دا زموږ د پاکستاني د ټیک ټاکرانو سره لایو ګیفټینګ کوي. دا هغه کس دی چې کوم زموږ پاکستاني ټیک ټاکران دغه ټیک ټاکران ورسره لایو گیمونه کوي. دا هغه کس دی چې کوم زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پسې ردې بدې ویلي دي. دا هغه کس دی چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوي. او نن دغه راغلی دی زموږ د پاکستاني د غټو غټو ټیک ټاکرانو سره لایو ګیفټینګ کوي. او زموږ ټیک ټاکران ورته دا بد شکله، دا بدمخه، دا ټایم په امریکا کې د دې نوم دی برمال بینوا. زموږ د کیفیکې د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه ده چې هغه د لاړ شي د پاکستان د مشرانو سره دا خبره وکړي، دا خبره د سره ډسکس کړي چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ګستاخي به تر څو پورې کیږي، زموږ په اسلام پسې به دا خبرې تر څو پورې کیږي. حکومت له پکار ده چې دغه کس د امریکې نه دی راولي او دغه کس پسې د لټون شروع شي، ځکه چې دا کار حکومت شي کولی او دلته د راوستلی شي او داسې سزا دې وله ورکړي چې ټوله دنیا یاد ساتي. خو د دې دنیا به څه سزا وي؟ الله پاک به وله په هغه جنګ کې هغه سزا ورکوي کوم چې زموږ په خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پسې داسې بېخوده خبرې کوي. نو په اخیره کې زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا کار حکومت شي کولی، دا کسان دې راپیدا کړي او دې ولې داسې سزا ورکړي چې ټوله دنیا یاد ساتي.